دا پاکستان شاهین سکواډ دی چې دای به اوس استرالیا لا په دوره باندې ځي او استرالیا کې یو ټورنمنت د چې پای کې بدای شرکت کوي او په دغه ټورنمنت کې یو لس لوبډلې شامل دي یو لس داسې لوبډلې چې دغه لوبډلې د پاکستان دی ټیم له ټف ټایم ورکول شي هغه لوبډلې چې د کلب لیول لوبډلې دي او په دې ټورنمنت کې به د پاکستان دا لوبډله حصہ اخلي دا کم سکواډ د په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کو بل د دې سکواډ میچونه به کوم لوبډلو سره وي په هغه باندې هم تفصیل سره خبره کو خو هغه نه مخکې د دې ټورنمنت حواله سره بدل زده ويم چې پاکستان دا شاهین لوبډله به استرالیا ته ځي استرالیا نو بیا دی ځي ناترن ټریټوري لا ناترن ټریټوري یو داسې زیر چلته به دا ټورنمنت کیږي او دا داسې یو علاقہ چې دا پاکستان غونته ګرمه علاقہ ده مطلب کنډیشن د پاکستان غون ټمپریچر 30 او 40 په منس کې چلی مطلب ګرمي پکې شته دي نو د پاکستان د سکواډ لپاره دغه کنډیشن چې کم ده خو فیورټس کنډیشن ده دا نه چې دای بوې پچونه سخت مونږه گیم سې یو نکو اور بل دای لوبډلې دای میچونه چا سره دي نو کلب لیول ټیمان جوړ شوی دی چې د کلب د کاونټي لیول یو ټیمان جوړ شوی دی چې غیله مختلف نمونه د بیگ بیش د ټیمانو نمونه هم ورکړل شوی دی لکه پارت سکارچر شو یا اډیلایټ سټرایکر غونته لوب نمونه ورکړل شوی دی او پاره کې کلب لیول ټیمان د بنگلاديش او د نیپال ټیم هم پکې هم شته چې د پاکستان میچونه ورسره هم دي اوس دا سکواډ تاسو ګورئ د دې سکواډ میچ په 14 اگست باندې بنگلاديش سره دی په 16 اگست باندې پر سکارچر سره دی په 18 اگست باندې میلبرن ټیم سره میچ ته په 19 اگست باندې کینګز مین ټیم سره میچ ته په 20 اگست باندې اډیلایټ سټرایکر سره دی په 22 اگست باندې نیپال سره میچ ته او په 24 اگست باندې بیا سیمی فائنل د کچریدای سیمی فائنل ته کوالیفای شونه اله اوس که په دې سکواډ باندې موږ نظر واچو نو محمد عرفان خان یا دې کپتان د دینه مخکې د پاکستان شاهین کپتان محمد حارثو نو کپتان هم بدل کړی دی عبدالصمد د وسره چې خکې لاړی د پېښور زلمی سره لوب کوله دازل احمد دانیال خبالر د جی فیصل اکرم او دا هم خکې لاړی دی حیدر علی ما صداقت مهران ممتاز خواجه نفع ور سره وکټ کیپر دی غازی غوري چې کوم نه دی سیکنډ وکټ کیپر اشتلې چې حسیب الله خان سره یو ځل بیا نا انصافي شوی د چې پاغي باندې وزن نیکسټ ویلاګ جوړو مغه بیا ضرور وګورئ جی مبصر خان دی ور سره سعد مسعود دی محمد سلمان مرزا شاهد عزیز عبید شاه او یاسر خان په دې کې ډېر هغه داسې کډاریان نشته چې په ډومېسټک لیول کې ډېر ښه پرفارمنس ورکړي دي د پاکستان ټیم کرنټلی ټوټلی په شفارس باندې روان دي ډېر داسې کډاریان چې کمپلیټلی په شفارس باندې په دې سکواډ کې ورچول شوی دي او ډېر داسې ډیزروینګ کډاریان چې دغه په ډومېسټک کې او په ټي 20 کې په فرست کلاس میچونو کې ډېر آوټسټینډینګ ریکارډ دی خو هغه په دې سکواډ کې نه دی ورچول یې سره مکمل زیاتې شوی د کې پی کې سره کډاریان دي حسیب الله خان تاسو ګورئ هغه سره کنسسټنټلی کنټینیوسلی هغه سره زیاتې کیږي جی په هغه باندې خو به نیکسټ ویلاګ زه جوړوم مکمل تفصیل به سره شریکوم خدا را پاکستان د شاهین سکواډ د دې کې د ما خیال محمد حارث ته هم ډراپ ته خیر محمد حارث خو بنگلاديش سره چې کم میچز دی پای کې د ځکه هغه ډراپ ته نور کو هم صدا سي کلاډیان چې ډراپ ایستاسو په نظر نو کې دي چې هغه د بنگلاديش خلاف په سکواډ کې ویجی دین علاوه کم ډیزروینګ کلاډي چې هغه د سکواډ حصہ جوړیدل پکارو خو پاکستان بورډ ډراپ کړی دی نو تاسو هغه کلاډي نوم کمنټ کړئ